السلام علیکم ملګرو څنګه یې خیر برابر امید لرم چې قرآن مجید په یو ویډیو را سره وګورئ چې قرآن مجید کتابي شکل ته څنګه راغی زموږ صحابانو لپاره ډېر قربانیان مطلب ډېرې سختۍ برداشت کړي ډېر جنګونه برداشت کړي دي دین لپاره چې دا موږ نن رارسېدلی دی ماشاءالله روان دی په طرفه استقامت روان دی دا ویډیو را سره وګورئ خیر کې د ثواب نیت چې هر یو مسلمان ورو ته پته ولګي دا قرآن مجید ورو چې څنګه د صحابانو راغی ابو صدر پیغمبرانو صحابانو ته څنګه واله په صحابانو بیا څنګه ترتیب وکړو دا دا ویډیو را سره په غور باندې وګورئ ثواب په نیت کې هر یو مسلمان ورو ته ورسي عثمان رضی الله تعالی عنه راغی دریم خلیفہ کم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ دا کاپی راوغسته دا کوم کاپی چې د قران وا د دین مختلف کاپیان نور تیار کړل د قشانت کې نور کاپیان په خلکو باندې ولیکلي او په ټول دنیا کې تقسیم کړل ډیسټریبیوټ کړل او دغه قران چې کوم قران اوس موږ ته رسیدلی دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مطلب د هغوی کارکردګي و چې هغوی د دغه قرآن د مختلفو کاپیانې تیارې کړلې او په مختلفو دنیا کې په مختلفو حصو کې تقسیم کړلې. ګوره دلته کې یو کوېسچن بل هم راټوکېږي او هغه بل کوېسچن دا دی چې په دغه دوران کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مختلف قسمه نسخې د قرآن سېزلې وې. ولې یې سېزلې وې؟ ځکه یې سېزلې وې چې په دغه ځای کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځای ته جنګ لا صحابه لېږلي وو. نو په هغه ځای کې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه واپس راغلی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته یې وویل چې په هغه ځای کې خلک قرآن وایي خو هغه لهجه ډېره زیاته بدله ده. حالانکه قرآن بالکل اکه شانتې معنا او اکه شانتې کې صحیح دی او دا د پیغمبر اسلام دعا ده چې الله تعالی ته ویلي زما په خیال چې په بخاري او مسلم په دواړو کې موجود دي چې یا الله زما امت لا اجازه ورکړي چې په مختلفو لهجو کې دی قرآن وایي د قرآن معنا په هغې نه بدلېدله صرف لهجه بدله وه. خو هغه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي چې چې د دین په وروسته زمانه کې چېرته فتنې جوړې شي ځکه چې دا قرآن یوازې عرب کې خو پاتې کېدو والې نه دا خو عجم کوم چې عجم هم بلا شي مسلمان شي چېرته فتنه ترې جوړه نه شي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیا هغه وسېږي بلا شي ایتیست جوړه کړې دي ملحدان نه دي غیر مسلم عیسیان یهودیان ایتیست وغیره دي اکثر زمونږ په ینګ جنریشن ینګ نسل باندې اټیک کوي په زمونږ په نوجوان نسل باندې چې تاسو وایئ چې قرآن مجید چې کوم دی دا محفوظ دی او دا په یو شکل کې دی په ټوله دنیا کې دا خو د مختلف شکلونه دي حالانکه هغه لهجې مختلفې دي خو زمونږ ینګ نسل د دې نه څه خبر دی هغه د ټیک ټاک نه اوزګار شوي خو بیا هغه علم هغه ځان وزګاري نو هغه ډایلیکټس نه دي ډایلیکټس هغه عثمان رضی الله تعالی عنه وسېږي چې دا یو ډایلیکټ مطلب په یو لهجه کې قرآن مجید پاتې شي او بیا هم ځینې لهجې پاتې شي لکه فار ایگزامپل لهجې لپاره مثال درکړم چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا په ځینې ځایونو کې بدله لهجه کې ملک یوم الدین خو صحیح دی معنی یې هلته والضحى واللیل اذا سجا دا په ځینې ځایونو کې په مختلفو لهجه کې والضحى واللیل اذا سجی معنی هم دقه ده مطلب هم دقه دی قرآن هم دقه دی صرف لهجه یا ګوره لکه څنګه چې موږ وایو موږ په پښتو کې وایو هلکه دلته راشه ځینې د پښتو لهجې داسې دي هلکه دلې روشه داسې پکې مختلفې نورې لهجې دي خو مطلب مقصد سټیټمنټ هر څه یو دي صرف لهجه جدا ده. دغه شانته کې اووه مختلفې لهجې دي د قرآن مجید هغه اوس هم څه ناسه شته دی خو کافي حده پورې ختمې شوي دي نو څنګه ختمې شوي دغه شان دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مختلفې لهجې وسېزلې یو لهجه یې پاتې کړه چې په عجم کې ترې وروسته چېرته کې فتنه جوړه نه شي. خیر څه ناسه هغه لهجې اوس هم په یو ځای کې بل ځای کې هغه شانته کې شته صرف لهجې دي هغه د قرآن مجید مطلب سټیټمنټ هر څه هغه شانته کې یو ځای د قرآن مجید ذمواري الله تعالی په خپله هغه ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا ذکر ما نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم. نو الله تعالی د دې حفاظت کوي. مختلفې لهجې دي مطلب او مقصد یې یو دی خو د مختلفو لهجو ختمولو لپاره چې هغه کافي حده پورې ختم شوي دي په ټوله دنیا کې تقریبا دا یو لهجه ډېره زیاته چلیږي د هغې لپاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا چل کړی نو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باقي بیا د قرآن مجید چې کوم موږ ته اوس مصحف میلاو دی په کتابي شکل کې په جومات کې په کور کې په داغ کې تا سره موجود دی هغه په دې طریقه باندې دا قرآن جزاکم الله خیرا واحسن. السلام علیکم. دا قرآن کریم چې موږ سره څنګه نن په کتابي شکل کې موجود دی د دوه ګټو په منځ دا په پیغمبر علیه السلام باندې داسې نه دی نازل دا ډېر وروسته داسې کتابي شکل ته اورېدلی څنګه کتابي شکل کې زموږ سره موجود دا دې کتابي شکل ته څنګه راورسېدو په دغه تاریخ باندې ځان پوهې او ګوره کله چې قرآن مجید په پیغمبر علیه السلام باندې نازلېدو لومبۍ وحي نازلې شوې وه په غار حرا کې صحیح شوله
اوس دا قرآن مجید په پیغمبر علیه السلام باندې په یادو په ویلو اورېډي ټرانسلیټ شوی دی هغوی ته ویلی شوی دی او هغوی یاد کړی دی او دغه شانته د 1400 کال نه دا په دې دماغو کې را روان دی پیغمبر علیه السلام صحابو ته یاد کړی صحابو تابعین ته یاد کړی هغوی ته به تابعین کړی ټول د دې ځای پورې موږ سره حافظان کرام را رسېدلي دي د قرآن مجید چې هغوی قرآن مجید حفظ کوي او را روان دي ګوره پیغمبر علیه السلام باندې به چې کله وحي راغله هغوی به هغه آیاتونه یاد کړل چې کله به یې یاد کړل د هغې نه بعد به بیا کاتبې وحي چې کوم صحابو چې کوم به قرآن مجید لیکلو هغوی ته به کېناستو او هغوی ته به پیغمبر علیه السلام قرآن مجید وی هغوی به لیکلو چې کله به یې ولیکلو بیا به ورته پیغمبر علیه السلام وی د کاونټر ویریفیکیشن لپاره چې تا څه لیکلي دا راته ووایه نو چې هغوی به کله ووایي پیغمبر علیه السلام به واپس واورېدو چې او هغه ته یې لیکلي چې کوم ورته ما ویلي دي ویریفای به کړي داسې سکرپټس داسې نسخې په مختلف قسمه چمړو باندې په ګټو باندې چا خپل نوټ تیار کړي دا د مختلفو صحابه کرامو سره موجود خو صحابه کرام 90% قرآن هغوی 90% صحابه کرامو قرآن مجید په یاد کړی او هغوی حافظان او داسې هغه په حفظ کې د 1400 کال نه راچلېږي په دماغو کې څنګه ګوره په هغه وخت کې د عربو نه د عربو دا کوالټي مشهوره وه چې هغوی به د هغوی میموري نه وي د هغوی یاداشت یادولو دا طاقت او قوت دا ډېر زیات و هغوی په دې باندې بلکې ننګ کوو صحابه کرامو دا قرآن مجید دا بار بار پڑھی جانے والی کتاب په قرآن مجید غیرت کیږي د دې کتاب دغه مطلب د دې دغه دی او دا الله تعالی په داسې خلکو کې ورنازل کړي چې د کومو خلکو میموري پاور ډېر زیات د یادولو قوت ډېر زیات ګوره حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په پیغمبر علیه السلام په چې به شاته په مونځ کې ولاړو پیغمبر علیه السلام به په مونځ کې تلاوت کو او په هغې مونځ کې 80 صورتونه په یاد باندې په مونځ کې یاد کړي پیغمبر علیه السلام نور خو داسې پرېږده په مونځ کې یاد کړي داسې د هغوی هغه د قوت هغه حافظه دونه هغوی مضبوطه وه نو اوس ګوره دا بیا څنګه دا د هغوی قوت د حافظې قوت دونه مضبوط و کتابي شکل ته دا ولې راغلی چې کله د پیغمبر علیه السلام وفات وشو دا خبره د قرآن مجید هغه دی پر مکمل شوی او په 9 ذوالحجې باندې الله تعالی آیات نازل کړی چې الیوم اکملت لکم دینکم نو اوسو د هغې نه بعد چې کوم دی چې کله پیغمبر اسلام وفات شو قرآن مجید کمپلیټ خو کتابي شکل کې نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سلیکشن وشو خلکو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لاس باندې بیعت وکړو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو اوس چې کله هغې خلیفه شو نو د هغې په دور خلافت کې مختلف جنگونه مو شو چا د هغې زکات نه انکار وکړو د هغې خلاف جنگونه وشو جنگونو په دې جنگونو کې یو جنګ و چې هغې جنګ ته مونږ وایو جنګ یمامه څه ورته وایو جنګ یمامه دا جنګ یمامه نه دی جنګ یمامه دا شوی و یمامه دا شوی و د مسیلمه کذاب خلاف مسیلمه کذاب وایي په کشته یا نشته هر څنګه چې دی صحیح شوله مسیلمه کذاب یو داسې کس و دا چې د دروغو د نبوت دعوه کړې وه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه بعد د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې او زیات کسان بیا د سره میلاو شوي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ده خلاف قتال وکړ د خلاف جنګ وکړو کم جنګ چې د خلاف شوی چې پای کې د مردار شوی د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په نیزه باندې هغه مردار کړه هغه جنګ ته موږ وایو جنګ یمامه نو په دې جنګ یمامه کې بلاشه حافظان چې کوم د قرآن او هغه شهیدان شو اوس چې هغه کله شهیدان شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لراله څوک حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راله چا لراله د خلیفہ اول لا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې په دې جنگ کې بلاشه حافظان شهیدان اوس د پروټیکشن لپاره موږ دا کار پکار دی چې دا قرآن کریم چې کوم په مختلفو نسخو کې موجود دی په مختلفو ځایونو دا موږ د دوو ګټو په منځ کې یو کتابي شکل دی یو کتابي شکل